اولئک علی هدی من ربهم. دا خلق چې کوم موصوف دي په صفات خمسه او مذکوره دوی کلک دي په هغه هدایت چې کوم راغلی دی د رب د دوی نه. اولئک هم المفلحون او دوی کامیاب دي. بس اولئک علی هدی من ربهم دا یوه جمله، واولئک هم المفلحون دا بله جمله. دی اولی جملې کې یو درې مباحث ذکر کوي. اول بحث د اولئک علی هدی من ربهم د دې جملې ترکیبی نحوی او د علم معانی او څو فواید ذکر کوي. دا به ذکر شي الجملة فی محل رفع تر آغا ځای پورې ومعنی الاستیلاء فی علی هدی تمثیل تمکنهم. دویم بحث د اعلی حیثیت به ذکر شي د استعمال اعتبار سره. دا به ذکر شي ومعنی الاستیلاء فی علی هدی تمثیل تمکنهم سره. دویم بحث یو دو اعتراضات او د هغې جوابات دا به ذکر شي ونکر هدی للتعظیم نه تر اخره پورې. اول بحث اولئک علی هدی من ربهم دا جمله په ترکیب کې څه واقع شوې. دی وایي که چېرته فصل وشي الذین یؤمنون بالغیب دا د للمتقین صفت نشي و د للمتقین ختم شي. الذین یؤمنون بالغیب دا د سرنا شروع شي نو بیا به داسې چلو شي چې الذین یؤمنون بالغیب دا به مبتدا شي. اولئک علی هدی من ربهم دا جمله به خبر شي. نو دا به په محل د رفع کې خبر بشي د مبتدا ده. یا به داسې شي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا به مبتدا شي. او علی هدی من ربهم دا جمله به ورته خبر شي. دا په هغه صورت کې چې اولنی موصول دا وصل شي. الذین یؤمنون بالغیب دغه موصول صفت د متقین شي او دا بل د ما قبل نه منقطع شي. دریم احتمال دا دی چې نه دا موصولات الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک دا صفتونه د متقین شي مخکې سره وصل شي. بیا به اولئک علی هدی من ربهم مستقل جمله شي مخکې سره به مرتبطه نه وي. تاسې په دې پوه شئ که رسته یا به جمله مستانفه شي په جواب د سوال مقدره کې به نه وي محل د اعراب به ورته نه وي. دا به داسې لکه مخکې احکام او صفات ذکر شو. احکام دا ذکر شو چې قرآن کریم کامل کتاب دی. قرآن کریم کې شک نشته. قرآن کریم د متقیانو لپاره هدایت دی. دا احکام دي. اوصاف دا ذکر شو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نو گویا کہ اولئک علی هدی به د دې احکام او د دې صفاتو نتیجه جوړه شي چې هدایت دی د دې نتیجه څه ده. نتیجه یې دا ده چې څوک په دې هدایت لاړ نو دی کامیاب. د کمال کتاب نتیجه څه ده د دې حکم؟ نتیجه یې دا ده چې اولئک علی هدی من ربهم چې څوک پې لاړ نو هغه کامیاب دی. د دې صفاتو نتیجه څه ده چې څوک ایمان بالغیب راولي، اقامت الصلاة وکړي، انفاق فی سبیل الله وکړي. د دې نتیجه څه ده؟ نتیجه یې دا ده اولئک علی هدی من ربهم.
څلورم احتمال دا دی چې دا ما قبل سره مرتبط نه ده خو جمله مستانفه ده او هغه مستانفه ده چې کوم په جواب د سوال مقدره کې ده سائل سوال کوي چې دا موصوفین په دې صفاتو ولې خاص کړی شو چې کوم موصوفین به صفات دي دا ولې په هدایت خاص نو دې جواب کوي ځکه په هدایت خاص دي چې اولئک علی هدی من ربهم تاسو په دې پوه نو ګورئ الجملة في محل الرفع اولئک علی هدی من ربهم دا جمله خري دا په محل د رفع کې ده ان جعل که چاکه وګرځولی شي احد الموصولین یو د موصولینو نه دو موصوله مې ته وښودل مفصولا که دا یو د موصولینو نه جدا شي د متقینو نه دا په محل د رفع کې ده خبر له دا دغې سره ولګوئ نو خبر دی له د چا دپاره د موصول دپاره احد الموصولین دپاره به خبر شي وکأنه لما قیل گویا که هر کله چې ویلی شو چې هدی للمتقین نو دا الذین یؤمنون بالغیب به مبتدا شي اولئک علی هدی من ربهم دا به خبر شي خبیا دا الذین یؤمنون بالغیب اولئک علی هدی من ربهم دا جمله څه واقع شوې ده دی وایي دا جمله مستانفه ده واو پرې نشته که نه حرف عاطف په جواب د سوال مقدره کې ده چې کله وویل شي چې قرآن کریم هدایت دی د متقیانو لپاره نو قیله چا سوال وکړه ما بالهم خصو بذالک څه دی حال د دوی چې دوی خاص کړی شو په دې هدایت نو جواب یې دا دی ځکه خاص کړی شو په هدایت چې اخلاق هم ښه دي اعمال هم ښه دي عقیده هم ښه ده که فأجيب بقولهم جواب ورکړی شو الذین یؤمنون الی آخر الآیه والا كأحد الموصولين جدا نشي د متقین نه په استیناف د اولئک علی هدی استیناف لا محل لها محل د اعراب ورته نشته په پوښتنه دا لا محل لها صفت کاشفه د استیناف دی استیناف دې ته وایي چې محل د اعراب ورته نه وي حرف عاطف په ولې نه دی ذکر کړی وكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة گویا کہ دا نتیجہ دا احکام دا او نتیجہ دا صفات متقدمہ دا او نتیجہ پا حکم دا بدل اشتمال کی او دا بدل او دا مبدل منہو پا مینز کے حرف عاطف سوک نہ روڑی مزے کے بولائے کہ حرف عاطف ہم نہ دے داخل کرے پی پوچھ جائی تاسو باندې بسو کې اعتراض وکړي چې دا نتیجه د احکامو د صفاتو شو نو په نتیجه په حرف عاطف خلک ذکر کوي که نه العالم حادثون دا دې دعوه شوه لأنه متغیرون وکل متغیرین نتیجه څه شو فالعالم نو فا په ذکر داخلوي که نه حرف عاطف نو ما درته جواب درکو چې نتیجه دلته داسې ده لکه بدل استعمال او د بدل او د مبدل منهو په منځ کې حرف عاطف څوک نه ذکر نو چې بدلیت ته وګورې نو بیا حرف عاطف ذکر کول نه دي پکار اوس پې پوه شوئ نو بیا داسې ده چې د نتیجې او د ماقبل په منځ کې کمال اتصالي نو حرف عاطف د کمال اتصال د وجې نه پرېښودل شوی او جواب سائلین یا استیناف دی هغه مستانفه ده چې په جواب د سوال مقدره کې راغلی ده قال ما للموصوفین بهذه الصفات چا ویلي داسې څه دي هغه خلکو ته چې موصوف دی په دې صفاتو چې اختصو بالهدی چې هغوی خاص کړی شو په هدایت باندې جواب دا دی اولئک علی هدی من ربهم ونذیره اصل کې دا یو دپه د اعتراض ونذیره خلاصه د اعتراض دا ده چې بیا داسې ولې نه ویلې هم علی هدی من ربهم اسم اشاره په ځای ضمیر ولې نه ذکر کې پوښتنه اسم اشاره په ځای ضمیر ولې ضمیر او اسم اشاره په من تو فرق پیژنئ فرق پکې دا دی چې په اسم اشاره سره مشار الیه ته اشاره کیږي او ضمیر سره هم مرجع ته اشاره کیږي په پوه شئ
و فرق پکې دا دی چې ضمیر نه کومه مرجع مراد دا هغه مرجع مراد ده چې صفات پکې ملحوظ نه وي او اسم اشاره کې مشار الیه مراد ده سره د صفات فرق باندې پوه نشته پوه شئ نو سوال دا دی چې دلته د اسم اشاره په ځای ضمیر ولې نه ذکر کو جواب دا دی چې ضمیر نه به مراد صرف متقین وې بغیر د صفاتو نه نو صرف متقین په هدایت د ربهم او صرف متقین کامیاب او اسم اشاره چې ورته اسم اشاره ذکر شو نو مشار الیه مراد ده چې متقین سره د صفات نو معنا متقین چې متصف په صفات خمسه دي په دنیا کې متمکن علی الهدایت دي او په آخرت کې موصوف بالفلاح دا حکم ثابت شو متقین ته سره د صفات او دا غره د دین چې صرف متقین ته بغیر د صفاتو نه ثابت شي ولی ځکه که صرف متقین ته ثابت شوی نو دا به صرف حکم ثابت شوی بغیر د دلیل نه او چې حکم متقین ته ثابت شو سره د صفاتو نه گویا کې حکم داوا ثابت شو سره د دلیل نه په دې پوښتنه اولئک دا متقین چې موصوف په صفاتو خمسه دي افعال هدن نو معلومه شو چې علت د حکم د پاره چې هغه هدایت دی اتصاب به صفات الخمسه په نسبت دا اولئک په مستانف شي او په دې کې مبتدا ته مستونف عنه وایي څه ورته وایي مستونف عنه یا ما استونف عنه چې پوه شئ هغه څه چې استیناف کړل شوی وي عنه د دې نه دوباره ذکر شي نو داسې چل دی د علم معانی دا قاعده ده فایده چې ما استونف عنه یا مستونف عنه دا اسم اشاره ذکر کی گویا کی حکم په مبتدا اوشو سره د صفات او چې ضمیر ذکر کی یا اسم ظاهر ذکر سی نو حکم اوشو صرف پچا باندې په مبتدا باندې بغیر قطع نظر د چانه د صفات د دې نظیرونه ذکر کوي ته چاته وای احسنت الی زید ما خو د زید سره احسان وکړ احسن تو زید سره مې احسان نو ګویا کې د سائل ذهن ته سوال راځي چې زید سره دې ولې احسان وکړ ته ورته وایي صدیقک القدیم اسی ذکر کې احسنت الی زید صدیقک القدیم نو صدیقک مبتدا ده والقدیم خبر ده نو دا جمله مستانفه شو جواب د سوال مقدره کې شو نو صدیقک مستانف عنه ما استونف عنه نو دا د ذکر که زید د ذکر که سره د صفت صدیق نسوک مراد ده زید سره د صفت نه چې شی ده صداقت دا چې په پوښتنه کې نشته یو خدا شو نو دلته حکم ځکه مې ورسره احسان کړی چې دی ستا صدیق او ستا د صدیق سره احسان کول پکار نو د سره احسان کول نو دعوه مبرهنه شو په دلیل باندې کړه چې صدیق کو دی ویل او کده چې دی ویل چې احسنت الی زیدن احسنت الی زیدن تاسو دا چې دی ویل چې احسنت الی زیدن زید سره مې احسان وکړ او بیا سائل سوال کوم چې زید سره مې ولې احسان کړی نو جواب دیتا کہ ورپسې جمله دیتا چې ذکر کړه زید حقیق بالاحسان نو بیا خدا دعوه مبرهنه په دلیل نشو کړ ځکه مستونف عنه پکې څه شو اسم ظاهر شو په پوښتای ګورئ ونذيره مثال دې دا د احسنت الى زید صديقك القديم حقيق بالاحسان وان اسم الاشاره ونا اسم اشاره دلتا كاعاده الموصوف بصفاته دا سدا لك اعاده موصوف چوشي بصفات المذكوره سره د صفات مذکوره ونا وهو ابلغ دا ډیر ابلغ ده من د دې خبرنا ان یستانف باعاده الاسم وحده چې استیناف وشي په دوباره کولو د اسم سره یوازې ولی
لما فيه من بیان المقتضا ځکه په دې کې بیان د مقتضا د حکم دی و تلخیصي او خلاصه د دې د پکې خلاصه ده ځکه که څوک کوئی چې موصوف به سره د صفاتو نه ذکر کړی وی بیا به حکم کړی وی نو مقتضا خو پکې راتله که نه علت د حکم خو پکې راته خو اختصار پکې نه راته او اسم اشارې کې اختصار سره علت د حکم هم راته فإن ترتب الحكم ذکر ترتب د حکم په وس ایزان اعلان دی بأنه چې دا وصف الموجب له موجب د دې حکم دی باعث د دې حکم چې دی دا وصف ته چاته اکرم زیدن العالمه عزت وکړه د هغه زید چې عالم دی نو زید یې متصف که په صفت سره چې عالم دی نو مخاطب ته د ایزان او اشعار ورکړه د دې خبرې چې علت د اکرام څه شی دی ځکه ترتب د حکم په وصف مشري په علتیت ته وصف کنه د حکم دپاره ومعنی الاستعلاء دا دویم بحث دی علا خو د استعلاء دپاره ده دلته د استعلاء معنا څه اولئک دوی علا هدن په هدایت د پاسه هدایت د لاندې دی او هدایت خو د اعراضو نه دی لاندې او فوق تحت دا خو پکې نشي راتلی دی وایي د تشبیه تمثیل شوی تمثیل په حروفو کې چې کومه استعاره راشي هغې ته تبعیه وایي څه ورته وایي دلته داسې چل شوی دی چې د هدایت تشبیه ورکړې ده د مرکب سره او د دوی تشبیه ورکړې ده د راکبینو سره نو راکب چې په مرکب باندې سوري او کلکي ولي نو متمکني په چا باندې په مرکب باندې مرکب ته خوا دې خوا نشي کېدی منزل مقصود ته پې ځان رسوي تاسې په دې پوه شئ دوی هم دقه شان دي داسې متمکن علی الهدایت دي لکه راکب علی المرکب چې متمکن علی المرکب اوس پې پوه شئ ګورئ ومعنا د اصطلاح په اعلی هدن کې تمثیل تمکن تمثیل د تمکن د دوی دی من الهدا په هدایت باندې و استقرارهم او مضبوطیا د دوی علیه په دې هدایت باندې د دې تمثیل دی بحال من په حال دا چا اعتل السیئه ورکبو چې برئ په یو شي باندې ورکبو سوري په هغه شي وقد سره به او دوی تصریح کړې ده فی قولهم په دې قول د عربو کې امتد الجهل والغوا امتطا ځان له سورلي جوړه کړې ده الجهل ناپوهي والغوا سرکشي ځان له سورلي جوړه کړې په سرکشۍ سور دی او په بېلارېتوب سور دی بېلارېتوب باندې خو سور نه دی معنا دا ده چې بېلارېتوب یې کلک رانیولی دی جهل یې کلک رانیولی نه کړي جاهل سړی په خپله جاهلانه خبره ټینګي نو خلک وایي ګوره جهل یې ځان له مرکب جوړ کړی په جهل سور دی یا داسې وایي وقته د غارب الهوا او ناس دی غارب الهوا په سټ د خواهش باندې د خواهش په سټ ناست دی خواهش خو سټ نه لري که نه معنا دا ده چې دا خواهش یې داسې کلک کړی دی لکه د هغې په سټ چې ناست نو دلته د هوا تشبیه ورکړې ده د مرکب سره نو هوا مشبه شوه مرکب مشبه به شو نو دا استعاره مکنیه شوه لازم ورسره غالب دی دا تخیلیه شوه مناسب ورسره قعود دی نو ابتعاده کې ترشیحیه شوه امتد الجهل والغوا کې هم دقه شان چل دی د جهل او یا د غوا تشبیه ورکړې ده د مرکب سره نو دا مکنیه شوه ځکه کلام کې مشبه ذکر دی دې ځای پورې پوه شوئ او لازم ورسره څه شی دی چې دغه سره سورلي ده نو امتطاع کې دغه شوه ده تخیلیه شوه وذلک انما اوس دا هدایت باندې کلکېدل دا به موږ له څنګه حاصلي دوی ته په څه حاصل شوي دي وذلک دا تمکن علی الهدایت استقرار علی الهدایت انما یحصل دا به حاصلېږي په استفراغ د فکر چې موږ فکر مشغوله کړو و ادامت النظر او سوچ همیشه کو
فيما پغس کې نصیبت چې ودرېدلي دي من الحجج دلیلونه والمواظبت همیشواله سره وکړي په محاسبې د نفس سره په عمل په عمل کې عمل هم صحیح کو عقیده هم صحیح کو نو بیا به څنګه چل به وشي هدایت باندې به موږ متمکن شو ونکره هدا دلته دوه اعتراضات یو اعتراض دار چې هدا نه نکره ولې ذکر کا اولئک علی الهدى من ربهم تاسو کې ویل شي ویلو بیا دې جواب کړي د تنکیر د تعظیم د پاره دی ونکره هدا نکره ذکر کړل تعظیم د تعظیم د پاره فکأنه اريد بی گویا کې مراد کړه شو په دې سره ضرب دس یو قسم لا یبالغ کنه چې دا نرسیږي کنه د هغې ته او قدرت نه لري په اندازې د هغې باندې څوک داسې یو عظیم هدایت دوی متمکن دي په یو عظیم الشان هدایت ونظیره نظیر د دې چې دا تنکیر د تعظیم د پاره قول د غزلی دی فلا وابالطير المربت بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم خالد ابن زهیر چا وجلو عمرغان په لګیاو نو دی شاعر داسې شعر ویلی دی فلا نه ده داسې یو زما د مرغانو په پلار قسمی هغه چې واقع شوي دي بالضحى د صاف په وخت کې علی خالد په خالد ابن زهیر باندې لقد وقعت په تحقیق سره واقع شوي دي علی لحم په عظیم الشان غوښه محل استشهاد لحمین دی تنکیر پکې د تعظیم دپاره یو پوه نه شئ تاسو تنکیر پکې د څه دپاره دی تعظیم دپاره و اکد تعظیمه دا دپه د دویم اعتراض دا دویم اعتراض دا دی چې هدایت خوی د رب د طرفه مې ربهم ته څه ضرورت دا یې څه دپاره فایده پکې څه ده دې جواب کوي جواب دا دی چې دا مې ربهم تاکید د تعظیم دی عظیم الشان هدایت دی ولې عظیم الشان هدایت دی مې ربهم چې رب د طرفه دی موقت شوه دے تعظیم دے دے بیان اللہ تعالی مانعه چا اللہ تعالی ورکون کہہ دے دے والموفق له توفیق ورکون کہہ دے دے خدای توفیق ورکڑے خدای ورکئی وقد ادغمت النون فی الرائے بغنت وبغیر دلتا نون پرا کی مقام شوه دے بغنت غنم پکی کولے شو بغیر دا غنینم پی پوشے میر ربهم کې غنم جایزه ده او بغیر د غنې نه میر ربهم هم ویلی شي تاسې په دې پوه شئ